الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. غزوه احد کې کله چې دی جدا شو، جنگ ختم شو، یو خبره پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل کېدو غلطه شوې وه، غلطه وه، لیکن کافرو ته خو بیا د هغې معلومات نه وو. نو ناستې ناواز یې وکړو چې افیکم محمد. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د هغې د طرف نه و، کافرو په ډله کې و. اواز یې وکړو تاسو کې محمد صلی الله علیه وسلم شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جواب مو ورکوئ. ورپسې کافرو ته هم دا پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې درجه بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ده. نو بیا یې تپوس وکړو افیکم ابن قحافه، د قحافه زوی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی اواز جواب مو ورکوئ. دریم نمبر باندې بیا یې آواز وکړو، هغې ته هم دا پته وه چې ورپسې درجه د عمر رضی الله تعالی عنہ ده. افیکم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا یې جواب مو ورکوئ. هغه جو خوشحاله شو چې دا جواب رانغه جو نشتی، دا ټول پکې شهیدان شي دي. ورپسې وی لنا العزا ولا عزا لکم، دارنگی وی اہل حبل، حبل اہل حبل، حبل زندہ آباد وی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ځنا ملګرو ته وس جواب ورکړي. دا مخکینی خبره دا خو د شخصیات وي، دا یي او کنه د الله دین به یي. دیکھے د چا سره جګړې نه پګاسو نشته یو نشته اشته یوشته خبره زمنګا د دې راوتو دلته کې د جنگ جګړې د دې جهاد سچې دا نه د الله د نوم د اوچتوالي دا. نو یې څه جواب ورکو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې الله اعلی واجل، دا جواب ورکړي چې دا یې وارد نه. هغه بیا وی لنا العزا ولا عزا لکم، زمونږ دپاره عزا شته، ستاسو عزا نشتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وی د دې شرک د دغه आवाज په مقابله کې جواب ورکړي. وی څه جواب ورکو؟ وی دا وای لنا المولا ولا مولا لکم، زمونږ مولا شته، ستاسو مولا نشتی. هغې نه بیا چې دی واپس روان دی، خبره په دې کې شوه کال به ګورو بدر کې دی چې کله لاړل روحا مقام وتوي یو ځای نوم دی،
تقریبا 40 کیلومتره 40 میله فاصله کې دی. هغه ځکه د پړاو چولې نو د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ خپل ملګرو ته وی اګه تاسو څه تور وکړه څه تور ونه شو منګ راغلیو دغه سيزو نه تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وی چې هغه قتل کو نه داغه نور ملګری قتل شو او ولل کواعب اردفتم نه یو په ځان سره پیغلې کې راوسته چې ځان سره اوس خزي خو تراوستي وي کنه هغه ځکه خلک یې بړکاو کړو بیا یې تیز کړو چې بیا حمله کو بیا زو اسی ماغي کمزوري شي دي وس خلک وې د لمدې خټي د پاره لګي وبداروي اسیم کمزوري شي چې بیا په ورشو خبره بخلاص شي دا فتنه به ختم شي دی دغه ځکه دغه سوچ کوي او په دې کې وحی په ذریعہ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه شو چې هغه داسې خبرې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پسې او یا کسانو لېګل او یا کسان خو لک کسان یال ته خو ډیر شو دی پسې لاړو هغه چې واورې د چې یې را پسې روان دي یو تختیدو هغه روحا مقام ته چې ورسېدو همرا ول اسد وته وي هي ته ورسېد هغه تختیدلیو دارنګه بدر کې کال نه دی بیا تلیو نو هغه تذکرہ مرستو ورپسې کوي نو چې دی لاړو نو هلته کې هغې نو راغلي او بیا بدر کې خوا کې هلته کې میله لګېدل وه دی بیا میلې ته او میله کې اغستل خرڅول یې وکړو او ډېره ګټه وکړه د هغې تذکره په دې آیتونو کې کوي الذین استجابوا لله والرسول هغه کسانو چې قبولتیا کړله د الله او د الله د رسول من بعد ما اصابهم القرح وروسته د هغې نه چې رسېدلی دي ته زخم رسېدلی ستړیوالی رسېدلی دی پکې بعضې پکې داسې چې هغه پکې زخمیان شي دي اول ته کې بیا د الله طرف نه حکم دا دی د پیغمبر طرف نه وینا دا ده چې وځئ بیا ځئ من بعد ما اصابهم القرح نو للذین احسنوا دا کسان دپاره چې احسان یې کړلی د دین او تقوا تقوا یې اختیار کړله اجر دی لوی الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم یو نعیم اشجعی وتوی اگر آغه کالا د بدر نه لګ مخ کې لکه کم چې بدر ثانی وته وي دی ویل احد کې کال لو په دې ورځ باندې په بدر کې جنگیږو ندی چې کله بدر ته راتلو سره تیاری کیو دا نعیم اشجعی راغی نو دا صحابه کرام دا مومنان مسلمانان يرول اي کافرونه وی لا نرشي دا منګو ته وی لاله یو خبره و جوړاړه وشو کنه نو تاسو اوس پسې پر اشتیاقيږي ولې تاسو پر اشتیاقيږي هغه تاسو خلق دي تاسو قام دي تاسو په خپلوان دي او دادي واغ دي منګ ډېر پوغړو خو هغه نه پوي ناو ځان له ډېر خلک راجمع کړل او ډېر تکي توري تیری دي او پلان کې دي اصلي دي او دادي واغ دي دا یو جاسوسو نعیم جاسوس صحابه يرول مؤمنان يرول مؤمنان په دې خبرو باندې کله یریږي او خپل سر په طریقې خو دی الذين قال لهم الناس دا مؤمنان صحابه کرام دا خلق دی قال لهم الناس کله چې وی دي تا یو جاسوس ناس مراد دلته جاسوس دی هغه نعیم بن مسعود اشجعی
ان الناس قد جمعوا لكم یقینا د خلکو مکه والو جمع کړل تاسو د پاره لخ کرے فخشوا نو تاسو یریږي داغینا نو زیما بدر ته مزي قلا رکی نه دلته کی فزادهم ایمان زیاتی کو دے خبره د دې ایمان نور زیات شو نور کلک شو وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل پر زمونه پار الله ډیر ښه کارساز دی هغه الله ډیر ښه کارساز دی دا سی په یری په وخت کې د غم په وخت کې مصیبت په وخت کې دا کلمات ویل غواړي حسبنا الله ونعم الوکیل دا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه هم وي او دا چې کله مصیبت راغله په ابراهیم علیه السلام باندې ابراهیم علیه السلام په هوا کې روان دي ورته روان دي ملائک په سراغله وي موږ ته وایي چې سره وکړو تا واخلو ویز شو دي نلر دي کوسکو پدې باندې وبراولو پدې باندې دا غر پر راچوت کو دا ور مړکو سجلو کو او اما الیکم تاسو ته ضرورت نشتی الله زمانہ پارا پورا دے حسبی اللہ زمانہ پورا دے ونعم الوکیل اللہ زمانہ پارا پورا دے اللہ زمانہ پا حال بانے خبردار دے اللہ ما کا سوزئی امی سوزئی کرا اللہ پارا سوزم خلق وہی پلان کے دا وور بچے دے ہوئی دا وور نم نیریگی ابراہیم علیہ السلام دا وور نو یری دو دم را غٹ ووری بل کر لیں سمرا میاشتے وور خشاک را جمع کر لے وور وطا ورطا کر لے آوی دی کرا دا اللہ دا پار دی کہ اللہ خوخی ما دے کہ سوزئی دومی دی سوزئی نا اللہ بچ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا من نعمت من اللہ ندا کسان چی کل لاړل بدر تا لاړل نال تکی و خلق چوگو میدان خالی دے ایس سوگ نشتی دوی الگ آسیم راغل یہ دلتا کی او دی خود تجارت پیشہ خلقو تجارت پچل بائیں پویدو نو لاړ لاغه میلے تا پاگئی کی آغستل خرسول اکڑا ڈیرہ گٹا اکڑا فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل نو واپس شو دی پا نعمت دا اللہ بانے و فضل بانے لم یمسسم سوچی نو رسید لے دیتا اس تکلیف نور تکلیف دلارے مزل بئی اللہ خود تکلیف ری اطلاع را اطلاع او زانا تکلیف خودے کنا دا دین علاوہ نور کم صدا پارا چی تلیو کم جنگ جگڑ واغی ونشوا لم یمسسهم سوء نو رسید لے دیتا اس تکلیف وَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ دی تابداری کڑو تلیو پر رضامندیا دا اللہ پسے دی دا اللہ رضامندیا تابداری کڑوا واللہ ذو فضل عظیم اللہ دے لوی فضل والا انما ذالکم الشیطان یقینا داخو شیطان دے یخوف اولیاءہو دے یری خلق دخپلو دوستانونا شیطان دا چانا یرول کئی دخپلو دوستانو یرول کئی کنا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہو دا شیطان چی خلق یری نو دا با کافرو نه یری کله به د امریکې نه یری او کله به د هندوستان نه یری او کله د بل کافر نه یری دا شیطانی چې دا یرول کوي دا د شیطان کاری او مسلمان مې یروا مسلمان نه یریږي دوی معنی دا د انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه یقینا دا خو شیطان دی چې یرول شي خپل دوستان د شیطان په یرول باندې چې یریږي ناغه څوک هغه د شیطان ملګری کنا ناغه یریږي د الله دوستان نه یریږي اولیاء الله نه یریږي اولیاء شیطان یریږي نو دې چې یرول شي نو خپل دوستان یرول شي فلا تخافوهم نو تاسو مې یریږي د دین او خافونه زمانه یریږي ان کنتم مؤمنین زکه چې مؤمنان ان په معنا د از دی وي فلا تخافوهم د دین مې یریږي او خافونه زمانه یریږي اذ کنتم مؤمنین زکه چې مؤمنان ی مؤمنان یې نو د شیطان نه نه یریږي د شیطان د ملګرو نه نه یریږي زمانه به یره کوي او د چا په زړه کې چې د الله یره راغله داغه د زړه نور یې ټولي وزي
ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غم جن کوي دین تعالی را کسان چې غلي د کفر په کارونو کې انهم لا يزر الله شيء يقينا دي ضرر نشي ورکول د الله دین تیس الله له ضرر نشي ورکول مطلب د الله دین لا الله دا د چا پلار سره نشي ویلې د الله دین ته نقصان دی وبرسو نه د الله دین ته نقصان نشي رسوله يريد الله الله يجعل لهم حظا في الاخره اراده کوي الله چې اون اگر زید دې لپاره صحیح سپ اخرت کې ولهم عذاب عظیم دې پر دې عذاب لوی ان الذين اشتروا الكفر بالایمان یقینا کسان چې هغه ستې د کفر د ایمان په مقابله کې له یزر الله شیا چری زر نشور کولای دی د الله دین تایس ولهم عذاب علیم دې پر دې عذاب درناک دې ځان د پاره کفر چې هغه ستې دینو نقصان به دي ته عذاب بدی ته اشتروا الكفر بالایمان ایمان ورکو کفر واغس دا منافقانو کا د منافقانو په ښکارا کې دا ویلو کنه امن نامن نه وي مسلمانانو سره به یو ځای کېده موږ هم تاسو سره یو موږ هم مؤمنان یو لیکن چې کله بلان دی بنور کسبونه کول د کافرانو سره به بعضی ملګرتیا کړلا بعضی په پټه کړلا نو بعضی په ښکارا باندې کړلا ان الذين اشتروا الكفر بالایمان یقینا کسان چې اغسته د کفر په بدله د ایمان کې هغه صرف آمنا دخلی هغه ورکړه کفر فی واغس یذر الله شیا چر زر نشي ورکولې دي د الله دین تیس ولهم عذاب علیم دي پاره د عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ګمان دینه کې یا کسان چې کفر کړل انما نملي لهم چې یقینا مهلت ورکول زمونږ دی لره خير لانفسهم دا غور دی د دې د نفسونو د پاره نه ورن دي دی وای مونږ ته څه ویل کېږي نه نو دا مونږ ښه کار کوو چتا که مونږ چې د بد کول نه الله مونږ د لاس انیولي وکړه مکه وې دا کار الله دا چل نه کوي الله د لاس څوک نه رانسي انما نملي لهم یقینا مونږه مهلت ورکو دی لره لیزدادو اسما دې د پاره چې زیات شي دی په ګناه کې د دې دا ګناهونه نور زیات شي دی نور زیاد شي په اعتبار د ګناه باندې ول مذاب مهین دی پر د عذاب رسوا کوونکې ما كان الله ليزر المؤمن على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب خبره مخکې د منافقانو نه وسوي وسوي مؤمنان سره چې دا خلق دا ګن په دې ځکه ګډ وډو پته نه لګیدا چې صحیح مؤمن په کم یو دی بل په کم یو دی کافر کم یو دی منافق کافر کم یو دی پته نه لګیدا طیب په کم یو دی نو خبيث په کم یو دی دا پته نه لګیدا نه الله وی دا سچ راضی حالات راضی د دې لپاره اچھا ویلی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہوئی داستا دا فائدے دا پار راضی حالات بر کلا نا ہموار راضی نا سازگار بئی خدا بستا دا فائدے دا پار اللہ چی راولی نستا دا فائدے دا پار راولی ما کان اللہ ندے اللہ چی پرید مومنان لرا لاما انتم علیہ پاغ حال بانے چی یہ تاسو پاغی بانے حتی میز الخبیث من الطیب تاسو چې په کوم حال باندې ګډ وډی پته نه لګي چې مؤمن به کم یو دی منافق کم یو دی حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې پوری چې الله جدا کی خبیث د طیب نه الله جدا کی منافق د موحد نه الله جدا کی کافر د مسلمان نه وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندی الله چې اطلاع درکې تاسو له پټول غیب باندې ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء لیکن الله ورکه د خپل رسولان له چاله چغواړي نو بعض خبر د غیب اول ورکی اطلاع په غیب باندې ورکی الله دا ډېر خبرې داسې دي دې ته وایي انباء الغیب ته وایي اطلاع ورکی په غیب باندې الله نو خبر شي د انسان د علم اسباب دي هغه د مخلوق د علم اسباب دي اسباب العلم للمخلوق ثلاثه وایي
اسباب د علم درې دي، نیو به خبر ده، نو الله خبر راولېګو نو د غیب نه خبر اوته چې کله د دې اسبابونه ظاهري اسبابونه اوچتي ناغه ته علم الغیب وي، ناغه ته څوک نشي رسیدي. چې کله ښکاره شوه خبره نو هغه د غیب نه وته، هغه علم الغیب نه دی. ها غیب اضافي کله ویل کېږي، د یو د پاره غیب دی او د بل د پاره نه دی. چا چې اورېدل لا چا چې زده کړل نو د هغه د پاره غیب نه دی، او چا چې نه زده کړي هغه د پاره غیب دی. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء لیکن الله غوړه کوي د خپل رسولانو نه چاله چې غواړي. دا مخکې کومه خبره چې وا منافق او مؤمن دا الله جدا کوي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی الله او خود کنه، نو بای صحابه کرام ته هم رسول الله صلی الله علیه وسلم او خودل چاته به وینا دا کسان چې دا منافقان دي. یو صحابي دی هغه لاړ هغه پسې وې دا تاسو نه کوم چې ما ته هغه لیست وایا، ما ته هغه ټول نمونه وایا، خدا را ته وایا چې زه پکې یم که پکې نه یم. صحابي ورته نه ته پکې نه وي، بس ما نور ضرورت نشتی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته منافق نه دی ویلی، نو بس خبر خلاصه ده چې زه پکې نه منو. فآمنوا بالله، نو ایمان اورې په الله باندې او رسول دا الله پر رسولانو باندې. وین تو منو کو تاسو ایمان اورو ته تقوا اختیار کړه، فلکم اجر عظیم، استاد لپاره اجر لوی دی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. دا به دې بلی سره کو ان شاء الله. دغه دا مازی د بخل وغیرہ تذکرہ ده، مال خرج کولو تذکرہ ده ان شاء الله بیا بشي. مخکې آیاتونه پاتې شوي. لقد من الله على المؤمنين، 164 آیات ته. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، یقینا الله احسان کړل مؤمنانو باندې کله چې راولېږه پدې کې رسول د دې د جنس نه، یتلو علیهم آیاته چې بیانې پدې باندې آیاتونه د الله، ويزکیهم او تزکیه کوي د دې، ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم ورکوي دې له کتاب او د سنت. وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، او یقینا دیو د دینه مخکې خامخا په گمراهی ښکاره کې. اولما اصابتکم مصیبتونه کله چې راغی تاسو ته، اولما اصابتکم مصیبتونه کله چې راغی په تاسو باندې مصیبت، قد اصبتم مثلها، نو یقینا رسول او تاسو د دې دوچن اغیتا. قلتم ان هذا، نو تاسو دا د کم ځای نه راغی، قل هو من عند انفسکم، الله وی وته وای دا تاسو د نفسونو طرفنا، تاسو نفسونو کې سہالات راغلي راغی د وجنه دا مصیبت ضرور رسید کنا. ان الله على كل شيء قدير، یقینا الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکي. وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله، او هغه چې رسیدلی تاسو ته په هغه ورځ باندې چې کله مخامخ شوي وړلې، فباذن الله، دا د الله په حکم باندې، دا الله په اذن باندې، دا الله په تقدیر باندې، دا الله په علم باندې. وليعلم المؤمنين، دې لپاره چې الله ښکاره کړي مؤمنان. وليعلم الذين نافقوا، دې لپاره چې الله ښکاره کړي هغه کسان چې منافقت کړل. وقيل لهم، او ویلې شوی دي ته تعال او راشي الکا قاتلوا فی سبیل الله، قتال کوي په لار د الله کا، ویدفعوا یا دفاع کوي، ملګرتیا خو کوي کنه. قالوا لو نعلم قتالا، دی وی کچره مونږه پوی دی په جنگ باندې، یا کومه پوی دی چې تاسو روان یې جنگ لا، نو لتبعناکم، نو موږ بس تاسو سره تړیو، موږ بس تاسو تابعداري کړوا. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان، دی کفر ته په دغه ورځ باندې زیات نږدې دي د دین ایمان ته. یقولون بافواههم، دی وی په خپل خلو باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه څه چې نشته دی په زړونو کې. والله اعلم ما یکتمون، الله خپویږي په اسمان چې داخله کې پټي. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، هغه کسان منافقان قالوا لاخوانهم چې وای د خپل ورونو په باره کې وقعدوا په خپل ناس لو اطاعونا، کچره د خلکو زمون خبره منلې وې، ما قتلوا دی بنو قتل شوی. قل فدروا عن انفسكم الموت، وتوان واړوي د خپل ځانونو نه مرګ، ان کنتم صادقین کې رښتونی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، او ګمان مکوئ په هغه کسانو باندې چې قتل کړی شوي دي د الله د دین د اوچتوالي دپاره د عام مړو په شان. بل احیاء، بلکې د دې دپاره یو قسم ژوند دی عند ربهم، د دې د رب سره یرزقون، دې له رزق ورکولی کېږي. فرحین بما آتاهم الله من فضله، خوشحالېږي دي په هغه څه باندې چې الله
الله ورکړي دي له خپل فضل نو یستبشرون او دی خوشالي ويستبشرون یا زیر ورکي دا کسانو په بالذین لم يلحقوا بهم دا کسانو د پاره چې هغه ندي ملاو شي دي سره دي درستونه الله خوف علیهم ولا يحزنون چې نه بیر په دی باندې او نه بدی غمجن کیږي یستبشرون بنعمت من الله دی خوش خبری ورکي یو بل خوش خبری ورکي خوش خبری را لګي دا هغه زینا د جنت د بالا خانونه خوش خبری راو لګل زیر راو لګو چې تاسو چې زموږ په لار باندې را روان یې جهادونه کوي شهیدان کېږي باندې الله خوف علیهم ولا يحزنون نه بیر په دی باندې او نه بدی غمجن کیږي نه به یره په تاسو باندې نه به تاسو غمجن کیږئ یستبشرون بنعمت من الله وفضل دی یو بل خبر ورکئ دی خبر ورکئ دی رستو د دنیا د خلکو را لېږي سوال جواب را لېږي نو الله ما خبر ورکزا یا یستبشرون خوشحالیږي دی په نعمت د الله باندې فضل باندې وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او په دې باندې یقینا الله نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول کسانو چې قبول تیای کړل د الله د پاره او د الله د رسول د پاره من بعد ما صابهم القرح رستو دا غنه چې رسیدل دي د زخم للذین احسنوا دا کسان د پاره چې احسان کړل د دین او تقوا اختیار کړل اجر دی لوی الذين قال لهم الناس کسان چې وی دي تک جاسوس آیو تن وتوی ان الناس قد جمعوا لكم یقینا مکی والو لخرې جمع کړل استاز د پاره فخشون داغي نو یریږي فزادهم ایمانا زیاتی کدی لره ایمان وقالو ویدی حسبنا الله پک پوره زموږ د پاره الله ونعم الوکیل او ډېر ښه کارساز دی فانقلبوا بنعمت من الله وفضل نو واپس شو دی په نعمت د الله باندې او په فضل باندې لم يمسسهم سوء چې نه رسېدلې دي ته هیڅ قسم تکلیف وتبعوا رضوان الله دی تابعداري کړله د رضامندیا د الله والله ذو فضل عظیم الله دی لوی فضل والا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه یقینا دا خو شیطان دی چې یری خپل دوستان یا یرول شي خپل دوستان دا شیطان دی چې یره ورکی د خپل خلق یری د خپل دوستانونه فلا تخافوهم نتاسو ما یریږي داغي نو خافونه زمانه یریږي ان کنتم مؤمنین زکه چې یې مؤمنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او نه د غم جن کې تعالی را کسان چې زغلی د کفر په کارونو کې آی کې تادی کې پای کې اختدي پای کې منډي وای انهم لا يسر الله شيئا یقینا دې زر نشور کول الله تعالی الله ته د الله دین ته زر نشي ورکول یرید الله الا یجعل لهم حظا غواړي الله چې او دې نه ګرځي د دې لپاره صحیح صف آخرت کې ولهم عذاب عظیم دې پر دې عذاب لوی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان یقینا کسان چې هغه ست د کفر په بدله د ایمان کې لا یزر الله شیئا چرې زر نشي ورکول د الله دین ته ولهم عذاب علیم دې پر دې عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دي نه کې هغه کسان چې کفر کړل نه مانوم لهم یقینا زمګه مهلت ورکول دی لره خیر لانفسهم چې دا غره دي د نفسونو لپاره نه دا سینه دوی انما نملی لهم یقینا مګه مهلت ورکول دی لره زیادو اسما د لپاره چې زیات شي دی په اعتبار د ګناهونو باندې د ګناهونو پیټي نور زیات شي ولې ایمان شته نه دی چې سکه خو ګناهونه کوي کنه ګناهونه زیاتی ولهم عذاب مهین دی په دې عذاب رسوا کونکي عذاب سپکونکي ما کان الله لیزر المؤمنین نه دی الله چې پری دی مؤمنان لرا ګډوډ په هغه حال باندې چې تاسو پاغه باندې حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې پوری چې الله جدا کی خبیث د طیب نه منافق د موحد نه وما كان الله ليطلعكم على الغيب نه دی الله چې خبر درکې تاسو په ټول غیب باندې ولکن الله یجتبی من رسوله لیکن الله ورکې د خپل رسولانو نه چاله چې غواړي فامنوا بالله ورسوله نه ایمان اوري په الله باندې الله پر رسولانو باندې وین تو منو وتتقوا وین تو منو وتتقوا کتاسو ایمان او تقوا اختیار کړه فلکم اجر عظیم نو تاسو د پاره اجر دی لوی الله رب العزت مولا قرآن سنت باندې عمل کول توفیق راکړي خداوند